بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د مسایلو د کتاب نه یو مسله داسې ذکر کیږي چې انبیای کرام یعنی نبی علیہ السلام یا چې کوم دی نور چې کوم مردگان دي دا په قبرونو کې اوري یا نه اوري، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې دا راځي چې هغوی باندې چې څوک درود شریف ولولي نو هغه ته رسي یا څنګه هغه چې کوم دی نو اوري. نو دې باره کې چې کوم دی نو جواب هغوی لیکلی دی چې دا عقیده صحیح او موافق د حدیث ده. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مروي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کم کس زما د قبر خواته په ما باندې درود شریف ولولي نو زه هغه اورمه. یعنی مدینه منوره کې کله چې څوک عمرې له یا حاصل لاړ شي یا څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی روضې ته حاضر شي او هلته کې په هغه باندې درود شریف وایي نو ډایرکټ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه درود شریف اوري او ډایرکټ هغه چې کوم دی نو په هغه چې کوم ځای کې هغوی آرام فرمایي نو هغه چې کوم دی نو اوري. او دا د مشکات شریف حدیث دی. او بل یو که چېرې په دنیا کې دلته کې څوک یو په ما حدیث شریف دا درود شریف وایي زمانه لري نو بیا هغه ما ته فرشتو په ذریعه سره هغه را رسي، د فرشتو په ذریعه سره هغه چې کوم دی نو ما ته را رسي. یو بله مسله پکې ذکر کیږي عمرہ دونوں عقیدے درست نہیں ہے. हाँ دا یو بل مسله ده کیونکہ عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے. د عذاب باره کې دی تپوس کړی شوی دی چې عذاب چې کوم دی دا به روح ته میلاویږي او که نه جسم ته به هم میلاویږي. نو دا چې کوم دی د هغې جواب دا دی چې کیونکہ عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے اور مردہ کا قبر میں جا کر زندہ ہونا قرآن کریم کی تفسیر سے ثابت ہے. عمدۃ القاری میں آیت ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا اور یہ اس وقت ہی محقق ہو سکتا ہے جب قبر میں موت اور زندگی ہو. نو عمدۃ القاری صفحہ نمبر 161 اور 4 نمبر جلد. اور علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ د شارحین و علماء نه ډیر جید عالم دی هغه هم چې کوم دی د ذکر کړلی سے بھی اسی طرح مروی ہے مطلب دقه شانتې هغه هم لیکلی فیض الباری سواد نه مطلب صفحه او 492 صفحه او دی کرخنه اخوا چې دا 2 لیکلی دی دا 2 نمبر جلد ہے. مفتی محمد انور مفتی عبدالستار نیز عذاب قبر کے ثبوت میں تفسیر ابن کثیر میں 10 آیات اور 40 احادیث نقل کی ہے جن سے عذاب قبر ثابت ہے. اللہ پاک دی عمل کول توفیق راکړي.